ګران مشرانو او ګران زورانو د میدان یوت جرګه د نوجوانانو په نمایندګۍ کې نن د صوبایي حکومت او د مرکزي حکومت په عوامو باندې د ناروا مهنګۍ مسلط کېدو خلاف د میدان یوت جرګه ځوانانو نن دلته کې د احتجاجي مظاهره وکړئ. تاسو ټولو نوجوانانو ته او مشرانو ته عاجزانه درخواست دی چې ټول نږدې راشئ. ګرانو ملګرو او ګرانو مشرانو، د پروګرام باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه کول غواړو. د کلام پاک د تلاوت لپاره زه بلنه ورکوم خپل ورور اجاز حیدري صاحب له چې هغه راشي او د کلام پاک تلاوت وکړي. اجاز حیدري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. جزاك الله. تدين ارشدو زبلنا وركم دمي ادمي وجرقا جنرال سيدان جناب سيف الدين سيفتا شاغراشي وتاشتا محتم شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول خو زه تاسو ته د میادم یوت جرګه چې دا د دې تعارف کوم. میادم یوت جرګه چې دا یو داسې تنظیم دی چې هغه په مونږه د میادم چې کوم ځوانان دي د دې ځوانانو یو داسې سټیپ دی چې په میادم کې څومره هم سوشل ایشوز کاغه په تعلیم په لحاظ سره یې، کاغه د صحت په لحاظ سره یې، کاغه نور داسې په کیسز کې باغی به مونږ خبره کوو، باغی به مونږ پروټیسټ یوازې نه کوو. دغه ایشوز چې دي دا به مونږ راخلو او دا به مونږ اتارټي ته رسوو. دا زمونږ د تنظیم یو ښه سټیپ دی. پکار دا چې زمونږ د کلي چې کوم مشران دي هغه مونږ په دې خبره کې سپورټ کړي. بیا نننې چې کوم زمونږ پروټیسټ دی، زمونږ احتجاج دی، هغه په دې باندې کې دی چې زمونږ په ملک کې ډیره زیاته مهنګائی ده. نو زمونږ کوم یوت چې دی هغه دا خبره وکړه چې موږ په دې باندې یو احتجاج ریکارډ کړو، خپله خبره پکې وکړو. نو د مهنګائی چې کم دا دوران روان دی، د مهنګائی دوه قسمه خلک چې دي هغه ذمهواري. یو چې دی هغه زمونږ پولیټیکل کلاس دی، زمونږ چې څومره هم پولیټیشن، بل زمونږ بیوروکراسي ده. دا دوه تیسې کلاسز دي چې د دې د وجې نه زمونږ په ملک کې مهنګائی ده. زمونږ پولیټیکل کلاس چې دی هغه په خپل پاور سټرګل کې هغه بیزي دی، صرف او صرف هغه د پاور لپاره چې طاقت دې زما سره شي او طاقت دې د هغه سره شي، په دې چې مصروف دی بقیا هغه د خلکو دغه فریادونه چې دي هغه دغه نه رسي. بل زمونږ بیوروکراسي ده. بیوروکراسي چې دا په هغې کې زمونږ KCDC چې کوم دا خلک دی، دا خلک چې دي دوی له دغه خلکو چمچې کم ته چې موږ دغه پولیټیکل کلاس وایو. دا دواړه یو بل ته پیرل دي. یو د یو صفت کوي، بل د بل، یو د یو ډیفنس کوي، بل د بل ډیفنس کوي. نو په دې وجه زموږ په ملک کې دغه مهنګائی راغلې ده. نو زمونږ د یوت دې ځوانانو ته زه ډېر زیات خوشحاله هم یم چې دوی د دې جذبې سره راغلو او داسې یو خپل احتجاج یې ریکارډ کړو په دې لاین چې زما په حق کافره یاره د بزرګۍ کیسې دې یورم وخندمه. په دې باندې زه خپل سپیچ چې دی د دې نه وروستو زه همدرد صاحب له دعوت ورکوم چې هغه راشي او تاسو ته مخاطب شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما دمیادم او خاص کر د پاکستان ټول عوام ته، دی دردیدلی عوام ته، دی زپیدلی عوام ته، دی بدقسمت عوام ته زما د طرف نه السلام علیکم. د خپلو خبرو آز د یو دوه شعرونو نه کومه. د اجمل خټک صاحب یو دوه شعرونه دي. اجمل خټک صاحب وایي نیکان نیکان غټان غټان پیدا دي، نیکان نیکان غټان غټان پیدا دي، دیو خو د مور جنتیان پیدا دي. راځي چې هغو له جنت وګټو څوک چې د مور دوزخیان پیدا دي.
زما د میادم ملګرو نننې احتجاج د مهنګۍ خلاف دی کومه جانلي وا مهنګۍ چې په دې ملک کې روانه ده د هغې د ټولو نه غټه وجه لکه څنګه چې سیفالدین صاحب ووي په دې ملک کې غټ کرپشن دی په سیاسي توګه چې څومره مشران دي په سیاسي لیول باندې هغه که د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي مونږه د مهنګۍ خلاف دا احتجاج ریکارډ کوو د ټولو پارټو خلاف یو په دغه مهنګۍ کې که پی ټي آی والا سټیج ته راځي وایي مرکز مهنګۍ جوړه کړې ده که مرکز والا راځي وایي صوبایي حکومت مهنګۍ جوړه کړې ده ټول د شین خرزامن دي یو پکې هم د سړي زوی نشته دا مهنګۍ پیریانو جوړه کړې ده که تاسو نه ده جوړه کړې چا جوړه کړې ده زمونږ په ملک کې د سراج صاحب یو څه شعرونه مې را یادېږي سراج صاحب وایي ستاسو ملک کې امن دی مزې کوئ ستاسو ملک کې امن دی مزې کوئ دلته مو د وسپنو باران وکړو او تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ موږ په زمرودو کې تاوان وکړو ځکه دا ملک په خساره کې دی ځکه د عوام په تکلیف کې دی چې دا ملک زمرود پیدا کوي دا ملک کوله پیدا کوي په دې ملک کې واپیره اوبه دي په دې ملک کې ځنګلات دي په دې ملک کې کیس دی ځکه په دې ملک عوام باندې سخته ده ځکه د دې ملک عوام تکلیف برداشت کوي په سعودي عرب کې صرف تیل دي ځکه هغه مزې کوي خو صرف دغه وجه ده چې زموږ حکمرانان غله دي ډاکوان دي بابک صاحب ورته کومې خبرې کړي دي دا هغه خلک دی ټول د سیر مینه ډاکوان دي یو یې په یو راړئ بل یې په بل باندې راړئ خبرې زیاتې نه اوږدو هر څه زموږ علاقه ده هر سیمه ډکه ده خو په موږ باندې ګراني ولې راغلې ده تاسو ته پته شي څوک ملک دیوالیا کېږي ملک زما ستا د وجې ګوره نه دیوالیا کېږي ما تا خو 200 روپۍ دیاړېلو په دې به موږ په 3,500 روپۍ وړو که چیني به وړو که څه به وړو ملک د هغه خلکو د وجې دیوالیا کېږي د دې پاکستان د جرنیلانو د دې پاکستان د ایسیګانو ډیسیګانو او د دې د وزیرانو او د مشرانو د پروټوکولو د وجې دیوالیا کېږي تاسو ته پته شته په دې روډونو چې دا په تورو شیشو کې او په دې شین نمبر پلیټو کې کوم دا خلک ځي او یو شپږ بهاړه جوړ کړی دا د دوی د پلار ګاډي نه دي دا زما ستا په پیسو باندې کوي د دوی دا پروټوکول د دوی دا پروټوکول د دوی سره چې دا څومره پولیس ګرځي د دوی تنخواګانې د دوی د هوټلو دا هر څه زما ستا رجیبه کېږي دا زما ستا په ټیکسونو به پیسو کېږي غیرتمندو چې مونږ هم پکې تباه کېږو نو ګوره دا به رانه ونه کوي ته به زما نه څنګه به دې تورو شیشو کې وګرځي چې زما غریب پکې مړ کېږي نو په خدای مې قسم وي ګرانه وګرځي پرېږدئ تاسو ورته پرېږدئ بله زموږ د صوبایي حکومت مسافر کومه وزیر اعلی صاحب چې پنجاب دا تورکونې ماله اوبه نه راکوي دا ولې زما بجلي استعمالوي دا ولې زما اوبه استعمالوي تو خو چې داسې جوړوي زما په اوبه یې جوړوي ته په دې پسې بجلي بنده کړه او ډوډۍ راکوي نه دې زما نه په څه باندې جوړوي ته پسې بجلي بنده کړه ته پسې اوبه بندې کړه زما بجلی ته خو په پنجاب کې بټن لګېدلی دی بجلي موږ جوړوو چې په پنجاب کې ورته بټن لګېدلی دی ولې ما د بجلي ارزانه ده زما نه خو بجلي هم ارزانه ده د پنجاب اوړه چې به ما ګران دي نو ګوره زه ورته خپله بجلي خپل اوبه او خپل ګیس ته پرېږدم که تاسو نه شئ موږ یې پرېږدئ موږ به یې بند کړو تاسو د ټولو ډېره شکریه ادا کوم او انشاءالله زه تاسو له دا باور درکوم په دې علاقه کې بار بار سټرایکونه کېږي احتجاجونه کېږي زموږ مشران به یې کوي خو یو باور تاسو له درکوم چې انشاءالله ستاسو دا نوجوانان او ستاسو دا کشران به هم ستاسو سره ولاړ وي چې کله هم په دې علاقه باندې څوک هم زیاتی کوي نو ګوره پرېږدئ نه ځو انشاءالله اوس موږ راویښ شوي یو څوک به رانه هم ونه کړي چې زما غریبه طبقه تباه کېږي نو ګوره تاسو ته هېڅ نه پرېږدم زه خپل له خبرو اختتام په یو شین سره کوم وایي چې اغیار پکې لمبېږي موږ ترې ګوټ کولی نه شو چې اغیار پکې لمبېږي موږ ترې ګوټ کولی نه شو دا سیم کا باسم ته به دې اور لګول غواړي کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی مهربانه دی د میادم یوث جرګه د ټولو ملګرو او بیا د میادم د ولس ډېر زیاته شکریه ادا کوو چې د خپل حق دپاره او د خپلو اختیار دپاره چې دی په دغه واوره کې ولاړ دي وایي موږ لیوني چې څوک په دار یاروي موږ لیوني چې څوک په دار یاروي موږ ته د یار قتل په تار ښکاري او
موږ د ژوند د سپرلي نښې وینو، چاته به ګل چاته به خار ښکاري. تاسو ګورئ چې په دې ملک کې یو بېتحاشه مهنګایي روانه ده او د هغې نه په هر صورت کې او په هر حال کې غریب چې دی دا متاثره دی او په خوراک د څیزونو نه واله د دوایانو پورې او د ژوند چې څومره څیزونه دي هغه ټول ورځ په ورځ ګرانېږي. نو د دغه مهنګایي خلاف که تاسو وګورئ نو په هره ضلع کې په هره صوبه کې په هر انکونسل کې خلک راوځي او احتجاجونه کوي، خو د هغې د احتجاج هغه طریقې کار بدل دی. د هغو هغه احتجاج چې دی هغه دپاره د دې نه دی چې ګراني دې کمه شي، هغه دپاره د دې دی چې زما پارټۍ چې کومه ګراني راوستې وه هغه زنده‌باد او ستا پارټۍ چې کومه ګراني راوستې وه دغه مرده‌باد. نو ګرانو ملګرو او ګرانو مشرانو د دغې څیزونو د مخنیوي لپاره میادم یو جرګه په پلان باندې ولاړه ده، د دې ولس سره ودرېږي، د دې قام سره به ودرېږي او نور موږ دغه دوکې نور دغه سیاست او نور دغه د عوامو استحصال چې دی دا موږ نه منو. او ګرانو ملګرو که نور هم تاسو به لکه زنده‌باد مرده‌باد پسې ګرځئ نو یقین وکئ چې موږ نور خرابېږو، زموږ بچې خرابېږي، زموږ وسایل خرابېږي او زموږ ژوند چې دی هغه ګرانېږي. د دې دغه ځوانان چې دي زموږ او د دې ځوانانو به دا هڅئ دا به کوشش وي شعور به پیدا کوو، یووالی به راولو، بیداري به پیدا کوو او د قام د علاقې او د ولس د پرمختګ لپاره به خپلې منډې وهو. د وخت زورورو ته سرټیټ نه کړي رالیا، د وخت زورورو ته سرټیټ نه کړي رالیا او د ځان خپله مزوي، د زندان خپله مزوي او زه خپلې خبرې راټولول غواړم. لهذا دا باور د دې علاقې د خلکو له ورکوم، د میادم یو جرګه د ځوانانو له ورکوم او د ټول ولس له ورکوم چې چېرته هم داسې د عوامو سره ظلم کېږي، د عوامو استحصال کېږي، د عوامو په حق ډاکه غورځولی کېږي، زموږ وسایل خرڅېږي چې بجلي زه پیدا کوم، ګیس زه پیدا کوم، اوبه زما دي، زمرد زما دي، ځنګلونه زما دي او مزې به بېدل خلک کوي او بیا به صوبه راپاڅي چې ما دا ګراني مرکز راوستې ده او مرکز به راپاڅي چې دا ګراني صوبې راوستې ده. زه درته وایم دا دې مرکز او صوبې په شریکه راوستې ده او په سلا یې راوستې ده او د پښتنو خلاف یې راوستې ده. ډېره زیاته